الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. آخری آیتونه مبارکه دي سورة فرقان. الله د عباد الرحمن صفتونه ذکر کول، نو دا یو صفت پکې ذکر کو چې والذین لا یشهدون الزور، هغه خلق چې هغه د ګناه ځای ته نه حاضرېږي یا د دروغو ګواهي نه ورکوي. واذا مروا باللغو مروا کراما، او که چېرته یو عبس کار کېږي او د هغې په خوا دوی تېرېږي نو ډېر په سنجیدګۍ او ډېر د عزت په حالت کې د هغه ځای نه تېرېږي. دا خبره مونږ آخري کړې وه تقریبا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوسو کې یو مفسر او عالم دی، هغه د آیت مبارکه په تفسیر کې وی دا د هغې چا باره کې نازل شوی دی چې کم خلک هغه د ګانو بجانو محفلونو ته حاضرېږي، د ټنګ ټکور مجلسونو ته حاضرېږي، دا د هغې باره کې دا نازل شوی. عجیبه خبره خدا ده، قرآن مجید دونه صفا وینا وکړه، امت مسلمه هغه خبره هغې ته واضحه شوه د دې قرآن مجید دا چې یاره د دروغ ګواهي به نه ورکوي، غلطو مجلسونو ته به نه حاضرېږي، د ګانو بجانو خواله به نه ورځي، ټنګ ټکور د هغې خواله به نه ورځي. او زمونږ پښتانه حضرات ډېر په معذرت سره هغې دا د ادب یوه حصه ګڼي، د ثقافت یوه حصه ګڼي، د خپل پښتو د هغې د مضبوطولو دپاره دا یو لوی سبب ګڼي چې دا زموږ تاریخ دی او موږ په دې تاریخ باندې هغه روان. خبره وشوه چې یو طرف ته قرآن مجید دی او بل طرف ته قرآن مجید فیصله ده او بل طرف ته ستا ټنګ ټکور دی، طبله ده او باجه ده او ډولکی دی او پلانکی دی، نو کومې له ترجیح ورکړو؟ وایي پښتو 6,000 کاله مخکینې ده او دین اسلام وایي 1400 کاله مخکینې دی. خبرو ته ګوره، پښتو 6,000 کاله مخکینې ده او اسلام وایي 1400 کاله مخکینې دی. د دې څه مطلب دی؟ دا انډایرکټ په دې باندې ګزار دی چې اسلام د هغې د پښتو په مخ کې هېڅ حیثیت نشته. انډایرکټلی دا خبره ثابتول غواړي چې نه زمونږ اول پښتو ده او بیا څه دی؟ بیا اسلام دی. حالانکې داسې نه ده، اول اسلام دی بیا پښتو. اول خو دا خبره غلطه ده چې اسلام 1400 کاله مخکینې ده او ستا پښتو 6,000 کاله مخکینې ده. اسلام خو په هغه ورځ باندې الله جل شانه انسانانو ته ورکړی چې کله اولنی انسان را لېږو دنیا ته، هغه سره خو طبله نه وه راغلې دلته، هغه سره باجه نه وه راغلې، هغه سره خو غزلې نه وې راغلې، هغه سره خو ګانې بجانې نه وې راغلې، هغه سره شعر و شاعري او غزلې خو نه وې راغلې، بلکې هغه سره خو دین اسلام راغلی. نو یو دا خبره غلطه شو. دویمه خبره، ټیک ته اسلام دې ته وایي چې کوم نبي علیه السلام راوړی؟ نه، مونږ خو اسلام دې ته صرف نه وایو چې نبي علیه السلام کوم راوړی، ټولو انبیاء کرامو چې څه راوړی دا دین اسلام دی. دا عقیده ده زمونږ، د ټولو باره کې زمونږ عقیده څه ده چې زمونږ په ټولو باندې ایمان دی، هغې له چې الله کوم قوانین ورکړو په هغې ایمان دی. داسې نه ده، همدغه شان اوس که د تورات او د انجیل یوه خبره د قرآن مطابقي، نو خو مونږ به د قرآن مجید خبره هغه ومنو، مونږ به د تورات او د انجیل او د مخکینی کتابونو د هغې خبره ومنو. ولې قرآن مجید تایید کوي؟ دا قرآن مجید راغی او هغه څیزونه یې منسوخ کړه، او کم څیزونه چې ضروري وو او د هغې مذهب په هغې کې هم ضروري وو او دلته مونږ ته هم ضروري وو، هغه الله جل شانو په دواړو مذهبونو کې هغه برقرار اوسات، ځکه د ژوند تقاضي دي هغه مختلفې دي. یو بل یو کال به د یو څیز ضرورت بیا بل کال د بل څیز ضرورت. دغه شریعتونه راغلي دي، د دې عقاید او د دې تعلیمات او د دې بنیادي څیزونه ټول یو شان دي. آدم چې سره راوړي و علیه السلام، هغه محمد رسول الله هم راوړي صلی الله علیه وسلم. د دې په منځ کې څونه انبیاء کرام دي، ټولو دغه دین اسلام راوړي. څه پوه شوې په دې مسله؟ نو مونږ خو دین اسلام دغه ته وایو چې هغه آدم علیه السلام سره راغلی دی او د هغې
اتمام شوی دی، هغه مکمل شوی دی په چا باندې؟ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او اوس داسې یو قانون الله جل شانه هغه برابر کو او د هغې اتمام یې وکړو چې د قیامته پورې څونه تقاضي دي د انسانانو او څومره د هغې حاجات او ضروریات دي په تربیت او هدایت کې، هغه ټول قرآن مجید پوره کوي. بس نو ستا دا یوه خبره دا د غلطه شي چې هغه دا چې اسلام هغه 1400 کاله مخکینی دی او پښتو 6,000 کاله مخکینی دی. دویمه خبره که ته اسلام هغې ته وایې چې صرف محمد رسول الله راوړی او پښتو په هغې باندې چوته ګڼې او وایې چې 6,000 کاله چونکې مخکینی ده، نو دا اول فالو کول غواړي او وروسته بیا اسلام فالو کول غواړي چې کوم محمد رسول الله راوړی صلی الله علیه وسلم. نو دې نه بیا ښه دا دی چې سړی هندو مت ومني او بودھ مت ومني، ځکه هغه د پښتو نه مخکینی مذهب دی، د پښتو نه مخکینی څه دی؟ کلچر دی، د پښتو نه مخکینی ثقافت دی او د هغې یو تهذیب دی. بودھ مت د دنیا د ټول نه قدیم ترین مذهب دی. پوهېږې په دې خبره باندې؟ قدیم ترین دین اسلام نه یادو. دین اسلام خو هغه موږ د آدم علیه السلام سره ومنو چې هغه اولنی مذهب دی، د دې نه هټ کر یادو چې ټول نه قدیم ترین مذهب څه شی دی؟ هغه بودھ مت دی. بیا دا ووایي چې دا پښتو به لږ ساتله دا په ثانوي درجه کې کیدو او په بنیادي او په اصلي درجه کې بس کیدو، چېرته هندو مت په کیدو او د هندوانو په لار به لاړ. دا اسانه خبره ده او ډېر لاړه په دې طریقه باندې. دا یو حقیقت حال دی. که دا خبرې مې ته واضحه کړئ نو ژوند به م لږ ګران شي. په دغې ځای به پرې وایي څه کیدو؟ تیږه به پرې کیدو چې درنه چې مونږ ته هم تکلیف نه او خلکو ته هم تکلیف نه. خو دا خبره دا واپس اخیستل غواړي چې پښتو چې دا 6,000 کاله مخکینی ده او اسلام 1400 کاله مخکینی دی. دا انتهایی د بې ادبۍ خبره ده او په دې باندې الله جل شانو توبه استغفار هغه پکاري. نور چېرته دې له بل رنګ ورنه کې چېرې د چا خلاف خبر وکړه، خلاف نه، دا دین اسلام یو مسله وه هغه مې درته ذکر کړه. صرف دونه مسله د خبره مې دا ذکر کوله چې محمد ابن الحنفیه څه وایي چې نبي علیه السلام په نوسو کې دی. هغه وایي چې دې مطلب دا دی چې د ګانو بجانو ټنګ ټکور مجلسونو ته به ته نه حاضرېږي، نو چې ته هلته حاضر نه شوې نو ته اصل الله جل شانو بندی. د دې آیت مبارکه په تفسیر کې نو اذا مروا هر کله چې دي تېرېږي باللغو په یو لغوه کار باندې، عبس کار باندې، بې فایدې کار باندې، مرو کراما، مرو دي تېرېږي کرامن څه شی ډېر په عزت کې. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. اوس دا خبره ده هلته ټنګ ټکور هلته بې فایدې څیزونه وو نو د هغې نه تېر شو، د هغې ډو پروا ونه کړه. دا د الله د بندګانو څه دی؟ د هغې یو صفت دی. او چې بل طرف ته یو ښه مجلس راغی نو د هغې کې دي حیثیت او کردار وګورئ چې څنګه چې کله قرآن مجید ویلی کېږي د هغې نصیحتونه دي ته وړاندې شي نو دی په دغې مجلس کې ړانده او کاڼه هغه نه راټیټېږي، بلکې څه کېږي؟ دا قرآن مجید دی منی، تسلیمي، دا خپل قانون منی، په دې باندې عمل کوي. اول په عمل کوي چې ځکه دی د زړه په غوږونو باندې او د زړه په سترګو باندې دا څیز محسوس کړی دی. ړاندم پې نه دي تېر شوي او کاڼم پې نه دي تېر شوي. د ګناه په مجلسونو کې څه وي چې دی ړانده کاڼه په هغه ځای تېر شي اړو دې ته توجه نه کړي. خو چې د قرآن مجید د نصیحت خبر راغلی نو بیا څه وایي؟ نه دې ته مکمل متوجي، سترګې هم غړېږي او غوږونه هم صحیح هغه بالکل کلاوي او د زړه هغه کنډولې ورته تبلیغیانو خبر هغې ورته خالي کړی او دغه د نصیحت خبرې هغې ته غورځېږي او دوی په هغې خپل کردار سازي کوي په هغې باندې. نو والذین هغه خلک اذا ذکروا هر کله چې نصیحت ته قرآن کېږي، اذا هر کله ذکروا چې دوی له پند ورکړی شي، نصیحت ورته وکړی شي بآیات ربهم د خپل رب په آیتونو سره، نو لم یخروا دوی نه راټیټېږي علیها په دغې آیتونو باندې صمن کاڼه و عمیانا وړانده. قرآن مجید ته ډېر متوجي، دا د دې نه کنایه ده. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. او یوازې دا نه بلکې دي دعاګانې هم غواړي. کردار خو یې په خپل ځای باندې دی د دې عباد الرحمن، خو د کردار سره سره دی کې حد درجه څه شی ده؟ دی کې حد درجه عاجزي ده. دا نه وایي چې بس ما ښه کار وکړو زما یو کردار او شخصیت سازي مې وشوه او زما ذهن جوړ شو، هر څه برابر شو، نه اوس ما ته ضرورت نشته، زه خو په خپله کامیاب یم. نه، الله وفرمیل نه، د لاس الله جل شانو ته پورته کول او د الله جل شانو نه بیا هم خیر غوښتل دا شی دا د عاجزۍ علامت دی او دا خو اصل عبادت دی. نو دې څه وکړي باوجود د دونه لوی کردار
باوجود د دون لوی اعمال او باوجود د دون لوی اعتماد او د ایمان دی سکی دی الله جل شانو سوال کیا سوال دی سکی چې خدای ما الله جل شانو فرمایي چې دا عباد الرحمن سوال کوي چې الله ما داسې جوړ کې چې زه د متقیانو په اولنی سب کې یم. څنګه مې جوړ کې د متقیانو په اولنی سب کې یم. دا ډېره لویه درجه ده. فرسټ پوزیشن یادې څه یادې فرسټ پوزیشن یادې او د متقیانو په اولنۍ درجه کې دا مطلب دی چې د متقیانو د زه امام او مشر شمه. نو چې ستا مقتدیان متقیان ته خو به طریق اولا سي متقی او پرهیزګار. ولې دا فارموله مې دا ذکر کړې وه چې همیشه ځان سره یاد ساتئ چې د هرې زمانې امام دا د خپلو مقتدیانو نه چوتي دا بل طرف ته وانه اړوي چې زه تاسو ته وایم چې زه په تاسو چوت یم یا بار څوک د دې نه دا مطلب وایي. دا مطلب نه دی. خو د هر قوم پیشوا د هغې نه څه پکار دی هغه ښه او بهتر پکار چې ټول قوم نه دا ښیي چې شاته پسې کم ولاړ ځکه خو مخکې شوی دی. او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل که تاسو مونځ کوئ نو فاسق او فاجر پسې هم کېږي. یو ځای کې دا فرمایل صلو خلف کل بر و فاجر فاجر فاسق فاجر پسې مونځ کوه یو نیک پسې مونځ کوه. خو بل حدیث کې ذکر کړه چې چېرته تاسو اذان دپاره امام خوښوئ نو په خپل ځان کې بهترین انسان وګورئ هغه امام نو پوهېږئ. نو دلته هغه بل یو څه ذکر کوي یو عاجزي د دې ذکر کوي او د عاجزۍ کې دننه یو لویه فلسفه هغه پرته ده. په دعا کې دننه یو لویه فلسفه پرته چې دا مسلمانان دا وایي چې خدایا ته مونږه د نیکوکار قوم مشران جوړ کړي چې مونږ ته اساني په خپل ژوند او زه د هغې ښه تربیت کولی شم. او بل دا چې زمونږ که ماتحته یي لاندې خلک ماتحته خلک خدای د هغې نه راته داسې حالات برابر کړي چې زه هم په دنیا کې خوشحاله یم هم په آخرت کې خوشحاله. لویه خبره ده ډېره لویه خبره. نو څه وایي ګوره والذین هغه خلک یقولونه چې وایي ربنا ای زمونږ ربه هب لنا مونږ له راکې هبه تحفه هب لنا مونږ له راکې من ازواجنا د خپلو بیبیانو نه و ذریاتنا او زمونږ د اولاد نه ماتحته خلک یادې سره له راکې سره ته نسي قرة اعین قرة یخواله اعین د سترګو یخواله هم دا وګرځئ خدای. او بیا وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا خدای مونږ وګرځئ للمتقین د پرهیزګارو خلکو دپاره اماما سم وګرځئ امامان مو وګرځئ. دا څه ناشنا خبرې دي که نه صاحب دا ځینې آیت چې راشي که نه مالی چل نه راځي چې شروع د کم ځای نه وکړم او دا خبره ختمه چېرته کړم نو شروع ګراني بیا ختمول یې اساني. او کله کله داسې راشي شروع هغه خو اسانه شي خو هغه ختمول بیا ګران شي چل نه راځي. ربنا هب لنا خدایا مونږ له راکې من ازواجنا د خپلو بیبیانو نه او ذریاتنا او د خپل ګوره دا داسې خبره ده ما ته وګورئ آسان کار دی. الله جل شانو ته دا نیکوکاره خلک وایي چې خدایا په دې دنیا کې زما بیبي او زما اولاد یعنی زما د کور ماحول هغه داسې جوړ کړي چې په دنیا کې ما ته خیر او په آخرت کې ما ته خیر. بس اسانه مسله دینه به اسانه ده. خدایا زما د کور خلک هغه ټول دینداره کې بس نو چې دا کله دینداره شي نو په دنیا کې هم انسان ته سهولتي او په آخرت کې هم انسان ته سهولتي. نو دلته ورسره دی هم سهولت دی چې په جنت کې به ورسره بیا به خوشحالي اتمام د خوشحالۍ څه کوي د هغې درخواست کوي الله جل شانو ته خدای خوشحالي هم څه کوي هغه هم دوچنده کې بس چوته خوشحالي را الله چې په دنیا کې هم خوشحالي په آخرت او هغه د انسان په دې کې چې انسان په خپل فیملی کې خوشحالي په خپل کور کې خوشحالي او څه ټینشنونه ورته نه بس دا لویه څه ده لویه خبره ده. او دا ټینشنونه او دا تمام څیزونه ختمیږي په څه باندې په دیندارۍ باندې. او دینداری چې نه په کور کې خدمت نه په کور کې محبت نه په کور کې اخلاق نه په کور کې تمام څیزونه په کور جنتی کې جنت نه نو دلته جنت شو. او دا دیندار چې سره ال تزینو جنت ته وځي کې جهنم ته وځي جنت ته وځي نو التم سرور او چین او آرام شو مزه او چرچی دا ما په دې خبرو باندې جوړې نه پوي دا ډېره اسانه خبره دا وي. نو سوي والذین خلق یقولون چې غوی ربنا یا زموږ ربه هب لنا من ازواجنا مونږ له راکې د خپلو بیبیانو نه او ذریاتنا او د خپل اولاد نه قرة اعین د سترګو یخواله وجعلنا مونږ وګرځئ للمتقین د متقیانو دپاره امامان. قرة اعین خدایه د سترګو یخواله د سترګو یخواله څه معنی لري څه شي ته وایي دا یو کنایه ده دا یو استعاره ده د څه شي نه ګوره د یو حالت نه هغه خاص حالت د بیانو. کله چې د انسان زړه یو کار کول غواړي یا یو انسان غواړي چې دا پلان کې کار د داسې وشي د ده د زړه دا خواهش چې داسې دې وشي
او بیا کار په حقیقت کې هم هغه شانتي وشي نو دې له مونږ نوم د شي ورکو د قرة اعین نه پوهېږي دې له مونږ د سترګو یخوالی نوم ورکو څه وله ورکو د سترګو یخوالی سترګې یخې شوي یا نه دي یخې شوي دا جدا خبره ده لکه د یو انسان د زړه کار چې وشو نو هغه څه وایي ټټر دې راله یخ ایله زړه دې راله یخ کو نو زړه کوم ځای کې یخېږي مسلمان آی کې خودونه ګرمه نه ده چېرته دې محسوس کړې ده خو بالکل د دې الټه دی خو دا څیزونه کنایې دي داسې شي نه دا د خوشحالۍ نه کنایې دي دا د انسان د راحت او د آرام نه شی دي چې خدای په دې اولاد کې او په دې بیبیانو کې مې څه وکړي راحت او آرام او چین او سکون هغه وګرځي او حقیقت حال دا دی چې الله جل شانو دا اولاد او دا بیبي چې انسان له ورکړي دغه چین او سکون او د آرام دپاره چې الله جل شانو هغه وروسته را روان دي الله جل شانو فرمایي چې ستاسو دپاره مې بیبیانې پیدا کړي دي لتسکنو الیها چې تاسو څه وکړئ تاسو د هغې نه سکون حاصل کړئ نو بیا چې هغه د سکون مرکز دی نو د هغې نه چې څه جوړېږي او پیدا کېږي هغه د سکون مرکز نه وي هغه هم د سکون مرکز نو دلته دغه خبره کوي چې خدای دا ښځې او بچي دا زمونږ څه وګرځې دا زمونږ د سکون ذریعه وګرځې د آرام او د خوشحالۍ ذریعه وګرځې او حقیقت حال دا دی په دنیا کې ستا څومره هم ټینشن وي وایي ته کور ته راشې او هلته ته ټینشن نه وي که نه هېڅ هم نشته خو دا ټوله دنیا دې ستا دپاره جنت شي خو چې ستا په کور کې تا ته خوشحالي نشته که نه ته په جهنم کې وخت تېرېده یو حقیقت حال د کور نه څه جوړ کې د کور نه جنت جوړ کې د کور نه جهنم مه جوړوئ دا اسانې خبرې دا الله وي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين د قرة اعين نه معنا اوس عجیبه خبره ده تا خو دا خبره وکړه چې یاره یو سړی چې کله کنایه ذکر کوي نو هغه کله الټه پلټه شي نو دې خپل منځ کې سب مناسبت خو به یي که نه هر یو څه مناسبت پکار دی نو اوس چې تا دا وایي چې ټټر دې راله یخ کو زړه دې راله یخ کو چې خوشحاله شي یو انسان داسې وایي که نه کار یې وشي یا څه چې دی غواړي هغه شانتي وشي دې خپل منځ کې څه مناسبت پکار دی دغه شان دلته هم یو مناسبت پکار دی چې تا کله وایي چې خدایا دا زما دا بیبیانې زما دا بیبي او دغه شانتې زما دا اولاد دا زما دپاره د سترګو یخوالی وګرځوه د سترګو یخوالی څه مطلب چې زما خوشحالي او سرور او آرام او چین یې وګرځوه د دې خپل منځ کې څه مناسبت دی دې د خوشحالۍ سره څه تعلق د سترګو د یخوالي نو خبره ځان ته رایاده کړي یو دوه درې خبرې به درته پکې وکړم ډېرې مزېدارې فلسفه د ذکر کوم او یاد یې امام ابن القیم رحمت الله علیه ډېره پخوانۍ یو خبره مې رایاده شوه او هغه به راته وکړم امام ابن القیم صاحب هغه فرمایي په زاد المعاد کې وایي د انسان د سترګو نه چې دا اوښکې ځي وایي دا په دوه قسمه باندې یو هغه چې هغه ګرمي یو هغه چې هغه یخي نو د خوشحالۍ په حالت کې کمې اوښکې ځي یخې اوښکې ځي او د غم په حالت کې او د خفګان په حالت کې ګرمې اوښکې ځي نو دلته چې کله ستا په سترګو کې یخې اوښکې راشي دې څه مطلب دی چې ته خوشحاله نو خوشحاله خو د خدای دا اولاد او دا بچي او دا تمام څیزونه زما څه وکړي دا بیبیانې دا مې د خوشحالۍ ذریعه جوړه کړي دا معنی دویمه یو خبره هغه دا ده چې دا انسان چې دی دی په خپل ژوند کې دا بې ارامه شي څه شي بې ارامه شي دی په ټینشن کې دی په ډپریشن کې او دی قسم ستړیوالی ظاهري او باطني او جسماني او دماغي او دلی او دا تمام څیزونه ته دا راشي دی تاسو خیال کړی دی چې کله کور ته لاړ شي او دی ښکلی په آرام سره ودي سار چې راپاسي هر څه ته هېري او دی ښه خوشحاله حشاش بشاش د خوب کې الله جل شانو دا کمال دلی دی چې دې سره څه چل کېږي انسان دمه کېږي د انسان ذهن د انسان زړه د انسان ټول جسم هغه دمه شي که ډېر هم ستړی هر څه دی پرسکون شي ځکه دا شپه الله جل شانو او ستا دا خوب دا د آرام ذریعه الله جل شانو ستا دپاره پیدا کړي او په خوب کې به ځان سره یو خبره هغه یاد وساتي په خوب باندې ستړیوالی هغه ختمیږي دردونه په هغې باندې ختمیږي دا تمام څیزونه په خوب باندې هغه ختمیږي خو دې خوب کې یو کمال دی کله چې تو ودی نو ماهرین دا وایي چې دغه وخت کې ستا سترګې دا یخي یو ګرمایي شي که نه یو یخوالی دا په دغه ټایم کې صحیح یخي نو پته ولګېده چې سترګو یخوالی هغه په کم حالت کې د خوب په حالت کې د خوب په حالت کې غمونه او خفګانونه هغه ختمیږي الله جل شانو ځکه دا وایي چې قرة اعین خدایا دا مؤمنان او دا نیک او د الله بندګانو چې دا زما د سترګو یخوالی وګرځوي ځکه د سترګو یخوالی دویم په څه کې په خوب کې او خوب سره د تمام دردونه دا ختمیږي نو خدای د دې د څه نه مې وساتي د دردونو او د تکلیفونو نه مې وساتي نه پوه شوې په دې خبره او یا اسانه خبره درېیمه خبره چې دا یو کنایه ده د حصول رضا نه چې خدایه بس ما داسې جوړ کړي او زما اولاد او زما ښځه چې زه د هغې نه خوشحاله او هغه زما نه خوشحاله په دې فلسفو پوه شوې دا فلسفې هم چېرته په ژوند کې اورېدلي وا به هم نه اورئ ښه
ها نسوي والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين خدای سترګو سره له جوړ کی یا خواله را له وګرځي وجعلنا للمتقين اماما اي وجعلنا للمتقين ائمه امام یو تو ائمه جمع د امام خدای جمع ولین راوړي د قران مجید د یو قاعده ده یو قانون دی ډیر لوی بحث دی خو اسانه ته هم لکه دا داسې دی لکه قران مجید کې چې یو بل ځای ذکر شوی دی چې الله جل شانه یو ځای کې خبره د جمع کوي او بیا ورپسې ذکر کوي مفرد ذکر کوي یو څه ذکر کوي نخرجکم طفلا تاسو مونږ راويسته طفلا معشوم داسې پکارو چې نخرجکم اطفالا تاسو معشومان پیدا کړل داسې نو د جمع یو سبي یو ورب براغلی خو هغه بس چې کوم اسم ذکر کیږي یا مفعول ذکر کیږي هغه مفعول بسنګي هغه مفرد راځي کله کله د سی چې یو صيغه داسي چې هغه د جمع او د تثنیه د دوه د پاره او هغه پس چې کوم لفظ راغلی هغه د مفرد ذکر کیږي لکه موسی او هارون علیهم السلام او هغه فرعون ته چې ان مونږه رسول رب العالمین رسول یو د رب العالمین وایي په دې خبره نو رسول نو پکا ان رسول رب العالمین ان رسول رب العالمین جمع پکارو تسنیه پکارو داسې پکارو او دې څه ځکه دا د قران مجید شه دا یو انداز نه دل تم داوي وجعلنا موږ وګرځي للمتقین د متقینانو لپاره اماما په پیله سب کې موږ متقینانو په پیله سب کې چې متقی شو د متقینانو بیا پیله سب شي دي نه جوړي دا ډیر لوی ده دا د عباد الرحمن درجه ده بیا اولئک یجزون الغرفه بما صبروا مؤمن له هر یو مسلمان له پکار دي چې هغه باقاعده د دې دعا سکي د دې دعا اهتمام کوي او په دغه الفاظ وایي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما دا وایي مستقل په مانځ کې وایي امام په شاته ولاړې کنه اخر کې سره ټیمی او امام اخیری قاعده هغه رسته کی هغه وګد کی تاسو په کې دا دعاګانې وایي کوم چې قران مجید هغه په توجهي وایي چې پوېږي په دا مسله دلته د عباد الرحمن چې کوم دول صفاتونه هغه سره تورسیده چاوي دا نه صفاتونه چاوي سیوا دي زموږ د کوم او د سیوا سره کار تشمیر سره کار نشته تربیت سره کارو بس هغه خبره ته مونږ زده کړو اوس الله جل شانو کردار سازی خو الله جل شانو وکړه شخصیت سازی وکړه پوره انسان هغه برابر کو هم ظاهری او هم باطینی تور باندې دا انسان برابر چې دا برابر شو نو دا خو کردارو نو دا کردار خو یو نتیجه راوځي کنه سجزا راوځي کنه ورسته سکه دا غي جزاء او دا غي نتیجه تذکرہ کوي اولئک یجزون الغرفه بما صبروا دا څه دی اولئک دغه خلق تی عباد الرحمن یجزون دي ته جزاء ملاويږي دي ته په انعام کې ملاويږي الغرفه مانای بالاخانه مانای بلډینګونه بنگلي چوتي چوتي کمرې دا به ته ملاويږي بل ځکه لفظ د غرفون راغله دی جمع راغله غرفات راغله سره راغله غرفات دا قران مجید کې الله جل شانو تذکرې کې چې ادي کردار چونکه چوته ندي ته بلډینګونه هم چوت چوت ملاوي اولئک دا خلق یجزون دي ته ملاويږي په جزا کې الغرفه معنی بما صبروا بما په سبب دا صبر چې دي صبر کړي دي ويلقون او دي تبا دي مخامخ کیږي فيها په دې مانو کې په دې جنت کې تحیتن د پیشکشي سره او سلام او سلامتی سره عجیب خبره ده دي خلق له چې الله جل شانو کوم جزا ورکي هغه د وسزونه سبي دوس یو به منفعتي فائدہ او دویم د فائدې سره سره به الله جل شانو دي ته پروتوکول ورکړي کویږي په دې مسله باندې الکه زموږ د مولیان حضرات د چرته لاړ شي کنه پروګرام لا نو الته دوه کارونه کیږي الته یو د فائدہ وشي الته خوراک وکړو سکا کې وکړو چا ول نقد جيب کې خو دي سه ول گیفټونه ورکړه چې دا وې ځان دا یو دا فائدہ ده صدا فائدہ ده اور مخه ته چروتی او دا ګلونه تا دا هارونه تا چې او دا یو مخلوق راجم کړی دي ته شی ویلې شي ته پروتوکول ویلې نه پوهیږي په دې باندې الله جل شانو دا ټول سيزونو خیال ساتل چې انسان چونکه په خپل پروتوکول هم خوشحاليږي په خپل فائدہ هم خوشحاليږي او بیا په داسې فائدہ خوشحاليږي چې د همیشوالي فائدې دا ټول تذکرہ دلته دوه خبرې ذکر کیږي یو منفعت فائدہ او د فائدې سره ذکر کیږي د فائدې سره پروتوکول ذکر کیږي ناول خبره کې اولئک یجزون الغرفه بما صبروا دي ته بلوي بالا خان دي ته مانای ملاوي بنگلي به ته ملاوي چوتي چوتي بنگلي به ته ملاوي دا شی دا منفعت او فائدہ ده ولی وجه ذکر کوي بما صبر دي صبر کو کنه دغه ته خبره کومه او بیا دویم سوې پروتوکول ته ور ویلقون فيها تحيه وسلاما او دی مخامخ کیږي د گریټینګ سره پیشکشو سره او سلامتی سره خلک به سلام دا سلام خو بیا الله جل شانو دي جنتیانو ته وي سلام قولا من رب رحیم
یا به الله وي یا به د خپل منځ کې یو بل ته سلام کوي چې سلامن سلام. دغه تذکرم قرآن مجید او بل ځکه الله جل شانو ذکر کوي چې نه فرشتي براشي او دی له پروتوکول ورکوي او فرشتي براشي هغه به ته سوي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. فرشتي به ته دا خبره کی تاسو باندې سلامت دا دون لوی پروتوکول به خلکو ته ملاوي. نو یلقون دی مخامخ شي ملاقات او یلقون دی مخامخ شي فيها پدې مانو کې پدې بنگلو کې پدې جنتونو کې تحیه سره د پیشکشو سره او سلام او سلامتی سره. اولنې خبره خدا عجیبه ده چې دلته وایي چې دی له به دا هر څه مونږ ورکو یجزون الغرة بما صبروا ځکه چې دی صبر کړي دا صبر ذکر کو مجبور عنه وي وسره ذکر نه مجبور عنه چې سنه به صبر کوي هغه خبره د څه پرې خو دا صبر وکړي نو صبر خو نمونو ده کنه یو قسم کو نه ده د ګنا نه صبر کوي او کنه په تکلیفونو باندې صبر کوي او کم څه شي یاده صبر کنټرول ته ځان کنټرول کول دی د کنټرول تذکرہ کوي او د کم چیز نه چې انسان کنټرول کیږي داغه تذکرہ نه کوي دا ردی د پاره چې دا خبر عام شي د الہیات او نواله د اخلاقیات پورې په هر یو پوینټ چې تصبر کې الله جل شانو بدل جنت تر دا ردی د پاره ځکه مجبوران هو ذکر نه کو سدا ویلې چې دا خلک صرف صبر کې په تکلیف باندې چې څوک وې ډب ورکه او دی وته سبحان الله نه چې په دې باندې صبر کې صرف یو چیز به پکې راغله نو ټول به پاتې شي نه نه د الله د الہیات او نواله چې د الله جل شانو بارک کم فکر کې اشکالات راځي او اشکالات ختمي دا ټول تکلیفونه دي کنه مشقتونه دي کنه د دې تکلیفونو نه انسان پاس شي او د اخلاقیات او د تکلیف پورې خلکو ته کنزل کې دی او څه نه وي دا ټول تکالیف شي دا ټول په دې کې رااله د دې فائدې د پر الله صرف دا فرم بما صبر وزکه دي صبر کړي بس وجه ولا ذکر ويلقون فيها تحيه وسلامه تحيه او سلامتی دا تقریبا یو شی دی یو پوینټ چې دا ورسې دا بیا د یو بل نه بدل شي تحیه ستوي او سلام ستوي تحیه گریټینګز ستوي وایي په دې باندې موږ چاته ویلکم کو او سلام توي تقریبا یو شی دی او په یو ځای کې دا سکی کې دا یو بل نه جدا کی اصل کې تحیم دعا ته ویلې شي او سلام هم ستوي شي دعا ته ویلې شي خو تحیه هغه دعا ته ویلې شي چې هغه د تعمیر دعای دسه تعمیر دعای او سلام چې کوم دی دا دعا د سلامتی د امن دغه سره بدونه فرق اوس ته تعمیر څه مطلب او سلامتی څه مطلب مثال دل درکما خبره بلګه آسان شي لکه نور به آسان وي تاسو ته لګران شي هغه فلسفه لګران لکه به نور ته یو سړی دی او هغه کور جوړی لګیا دی او تر علي هغه ته دعا وکړه چې خدای دا د لپاره خپ خیر باندې سرته هغه ورسه دا یو دعا ده دا تعمیر دی دا څه دعا ده د تعمیر دعا ده او بیا هغه پس یو بل دعا وکړه د دعا د پسر ته ورسول مکمل لیکوي چې خدای په دې کور کې ول بیا د امن د آرام د چین سکون ژوندۍ ورکه خو دا ژوندۍ ول ورکه دا اوس سلامتی دعا دوه کې فرق دی کنه یو د یو کار د کېدو یو پاکار کې د سلامتی دعا دا پوره دعای او پوره دعا دام نه تر څو پور چې همیشواله نشته روسته ځکه چې خالدین فی هدی به همیشي پدېږي دا پروتوکول به هم همیشي او دغه شانته دي دا چې کوم منفعت ته دا به همیشي نو خالدین فی هدی دا به همیشي پدې نو یلقون دی به ملاویږي فیها پدې جنت کې او پدې مانو کې تحیتن د پیشکشی سره و سلام او د سره سلامتیا سره خدا به دسی چې دا به نن سلامتیا به یو نن به پروتوکول یو نن به عزت او سبب نه خالدین فیها کنا دا به همیشي دین بدا الله جل شانو دا عزت او دا منفعت پته الله جل شانو نه سلب کوي نو خالدین فیها دی به همیشي په دې کې حسنت مستقر او مقامه حسنت ډیر کله زیاده دا جنت التوی کنا ساعت مستقر او مقامه د جهنميان مبارک ویلو چې ډیر بد زیاده بد استوګ نه ده او د قراری ډیر بد زیاده جهنم او دلته جنت به سره حسنت ډیر کله ده د جنت تا مسله د جنت تا معاملې د جنت ډیر کله ده کم له سره مستقرن دی لدی جهته چې دا زیاده قراری دی او مقامن لدی جهته چې دا استوګ نه ده او سی دو زیاده نو دا شی دا یو سی به دا یو پوره دعا صدا پوره چې فائدې سره عزتي او دا فائدہ او دا عزت همیشي بس دسی پوره دعا وکي نیمګړې دعا باندې کې نیمګړې دعا دی وکړه په شرمونو ما مشرم هغه زما د خوري هغه دعا به تی جوړ شي زما خوري دی هغه په بانک کې کیشیر میزان بانکی هغه کیشیرو پیسې به شمارلی اوس ما ته یاره مسله ده مې سم مسله ده و یاره ما ته نیا دعا کړې د خوري رب د دعا راته مې سې چل شوی ویني امر راته وی چې خدای دې دس جوړ کو خدای دې زما د انوسې دې کی چې دې په پیسو کې لوبي کوي لوبي نو زه په پیسو کې لوبي کوم خو پر دې دي دا یو سره نه دی ویلي چې خدای دې خپلې
نو دعا چې کې څه وکې دعا به پوره کېږي دعا به زما د خوري هغه دعا جوړه شي نو زه خالدین فیها دی به همیشه په دې ماڼو کې په دې جنت کې حسنت مستقر او مقام دا ډېر ښکلی ځای د قراري او د استوګنې قل ما یعبأ بکم ربي لولا دعاؤکم دغلته د عباد الرحمن صفتونه هم ختم شو دغه عباد الرحمن چې دی کم کردار دی او دی چې کم محنتونه او صبر کوي په دې چې ورته څه میلاوېده د هغې تذکره هم ختمه شوه اوس الله جل شانو د ټول قرآن مجید خلاصه ذکر کوي څه ټول قرآن مجید وې الله جل شانو پتا اوس کې هیڅ پروا نه کوي ستاسو دا ستاسو چې څه کوئ که نه خپل کردار جوړوئ دا د خپلې فایدې دپاره نور د الله جل شانو هیڅ پروا نشته او یاد ساتئ د الله پروا نشته خو د الله جل شانو یو قانون شته ځکه د څه نه وایي هغه قانون دا دی چې الله جل شانو د دعوت د حده پورې تاسو څه کړي یې تاسو ساتلي یې کله چې دعوت هغه سلسله ختمه شوه الله جل شانو به تاسو نیست او نابود بس ختم الله دا احسان کړی چې دا قانون یې نازل کړی چې دعوت پورې تاسو ته هیڅ سم نه او یو خاص قانون دی د هغې تحت تاسو ته هیڅ سم نه یم او چې کله هغه قانون هغه خپل سر ته ورسېدو بیا به ګورو الله نو سوی قل ورته ووایه پیغمبره دا دونه جنتونه چې میلاویږي او دا دونه هر څه چې الله په موږ باندې کوي دا د الله د فایدې دپاره الله وایي زما پروا نشته قل ورته ووایه پیغمبره په آخره کې چې ما یعبأ بکم ربي ما یعبأ بکم ربي زما د رب په تاسو هیڅ پروا نشته ما یعبأ پروا نه کوي بکم په تاسو باندې ربي زما رب عبأ څه ته وایي عین با حمزه عبأ څه ته وایي دا درونوالي ته وایي سیتا ثقل ته او درنوالي ته د کم یو څیز چې وزن یې هغې ته عباء وایي څه شی عباء نو اوس مطلب د دې دا شو چې قل ورته ووایه پیغمبره چې ما یعبأ بکم د الله جل شانه په نسبت باندې ستاسو هیڅ وزن او هیڅ قدر او هیڅ حیثیت نشته ستاسو څه حیثیت دی په تاسو الله څه کوي مونږ به په الله څه کوو الله جل شانه په مونږ باندې څه نه کوي نو قل ورته ووایه پیغمبره ما یعبأ هیڅ پروا نه کوي بکم په تاسو باندې ربي زما رب لولا دعاؤکم که د الله را بلنه نه وی که د الله د دعوت تا قانون نه وی که نه تاسو به یې کوتره کړي وی خو دې قانون هم یو حد دی چې هغه حد کله ختم شي نو بیا به څه کوي الله به عذاب راولي نو ورپسې د هغې تذکرې فقط کذبتم اوس خبره دا شوې تاسو انکار وکړو نو فسوف یکونو لزاما فسوف زردا یکونو چې د الله د عذاب بشي په تاسو پورې لزاما لازم او ثابت تاسو پورې به ونخلي بیا به وګورو یا صورت فرقان د الله جل شانو په فضل و کرم سره دا سر ته ورسېدو څه کمی کوتاهي الله جل شانو دې معاف کړي او څه چې الله جل شانو ته خوښي الله جل شانو دې قبول کړي او الله جل شانو دې په دې ملک کې زمونږ د آرام د چین او د امن د سکون د ټول قوم د هغې دپاره د خیر سبب او د آرام او د امن سبب الله جل شانو دې وګرځي امام زمخشري رحمت الله علیه د دې یوه فضیلت کې وایي که څوک چې د صورت فرقان تلاوت کوي روایت متکلم فیها دی پوهېږي په دې باندې څوک چې د صورت فرقان تلاوت کوي دی به د الله جل شانه ملاقات په داسې انداز کې کوي چې دی به په ایمان باندې ښه کلک ولاړي او الله جل شانه به بغیر د تکلیف نه دی جنت ته داخلي صلی الله